اویس شهید په قتل کیس کې یو نوی خبر مخې ته راغلی دی چې د اویس شهید قاتلانو اسد الیاس او زین العابدین د اویس شهید اصلي قاتلان راښکاره کړل. دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو اویس د ضلع چارسدي په خلیچن منځني علاقه کې اوسېدو. د اویس شهید پلار بختور شاه ډېر غریب سړی و. د به خپله حقه حلاله مزدوري کوله، په خپل بچو باندې به یې تعلیم مکملو. چا د ده بچي تعلیم مکملو ته پرې نه غوښتل او ډېر بېدردۍ سره یې قتل کړل. دوستانو اویس د نن نه درې څلور میاشتې مخکې ډېر بېدردۍ سره قتل شوی دی. د اویس شهید په قتل کیس کې یو نوی خبر خو مخې ته راغلی دی. د اویس شهید کوم قاتلان چې پولیسو نیولي وو اسد الیاس او زین العابدین هغه پولیسو واپس راخلاص کړل. وایي دوی بېګناه دي. ګناه دوستانو دوی بېګناه نه وو، ځکه چې دوی اوس په یو باندې په بل باندې الزام لګوي دا د اویس شهید اصلي قاتلان دي. خو نه دوستانو د اویس شهید اصلي قاتلان بل څوک نه بلکې اسد الیاس او زین العابدین دي. دوی اوس په خلکو باندې اصلي الزامات لګوي او خپل نوم پټوي. دوستانو د اویس شهید پلار په یو بیان کې ډېر جلی دي. وایي زما باب میلاو نه شو ځکه چې زما بچي د اوبو نه راغلی وو، زما بچي سیند راولی وو، زما بچي اوبو کې راغلی وو چې ما نیولی وو، ما له چا اصل راکړی وو. موږ پرې ډېرې خوارانې کړې وې، موږ پرې ډېرې دواګانې کولې وې. دا زموږ په دواګانو باندې غټ شوي وو او چا ظالمانو زموږ بچي ډېر بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو د اویس شهید مور هم یو وخت جاري وایي د اویس شهید قاتلان ګرفتار نه شول. یو ځل د اویس شهید قاتلان ګرفتار شوي وو خو په مزه مزه باندې هغه درې وانه قاتلان د اویس شهید راخلاص شول. ما د خپلې لور زندګۍ ته ونه کتل، ما د خپل وسي زندګۍ ته ونه کتل او ما په دغه باندې دعوه وکړله ځکه چې ما ته ښکارېدل چې دوی د اویس شهید قاتلان دي. خو نه دوستانو پولیسو ما سره ډېره بېانصافي وکړه، عدالت هم ما سره ډېره بېانصافي وکړله او د اویس شهید قاتلان یې پرېښودل. دوستانو د اویس شهید پلار وایي ما ته دې اوس د خپل زامن اوس د خپل زوی حقیقي قاتلان رامخې ته کړي چې د اویس شهید حقیقي قاتلان کوم ځای کې دي چې دوی ما ته وایي چې د اویس شهید قاتلان اسد الیاس او زین العابدین نه دي چې د دوی ضمانت منظور کړی شو. په هغه وخت کې د دوی ضمانت ولې نه منظور کېدو چې په کوم وخت کې اویس شهید تازه شهید شوی و. خو نه دوستانو دوی یو پلان ساز کړو، دوی پولیسو له پیسې وکړې، دوی عدالت له پیسې وکړې، دوی پیسه ولګوله ځکه چې زه غریب سړی یم، ما پیسه ونه لګوله نو ما سره به بېانصافي کېږي. دوستانو د اویس شهید پلار وایي که ما ته په ورځ کې د اویس شهید قاتلان ګرفتار نه شول زه به واپس د احتجاجي مداخلې لاره مخې ته کوم ځکه چې کوم صحافیانو زما لپاره اواز اوچت کړی و هغه صحافیانو زما لپاره اواز نه اوچتوي. اوس د پولیسو نه یېرېږي چې پولیس دوی باندې حمله ونه کړي. نه دوستانو تاسو باندې پولیس حمله هم نشي کولی. صحافیانو ته یې دا درخواست کوي چې ما سره اواز اوچت کړي چې زما بچي قاتلان ګرفتار شي. زما د بچي قاتلان اخر څوک و چې دوی زما د بچي قاتلان پرېښودل او موږ ته وایي چې دا اصلي قاتلان نه دي. دوستانو دا به زموږ نننۍ ویډیو که زموږ د ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.